دلته یو اهمه مسله ده جی د شرکت په صورت کې د دې شریکوالانو د نیت جهتونه جدا کېدي شي. مثلا څلور کسان په یو څاروي کې شریک شو، یو کس دا نیت ته چې په ما باندې قرباني واجب ده او په دې خپله حصه کې زه د قربانۍ د واجب قربانۍ نیت کوم. یو کس پکې نیت وکړو چې په زما عقیقه نه وشوي یا زما د لور یا د زوی عقیقه نه وشوي، زه به د خپله حصه کې د عقیقې نیت کوم. دکه شان بل پکې وایي زه پکې د نفلي قرباني نیت کوم، بل پکې وایي زه پکې د منښت نیت کوم. منښت یې منلې وه که زما فلانې کار وشي نو زه به حیوان ذبح کوم، یا کو مالا الله ښکلی رشته راکړه نو زه به حیوان ذبح کوم، که زما سکول کې ښه نمبرې راغلی زه به حیوان ذبح کوم. دې ته منښت وایي. نو دې کس پکې د منښت نیت هم وکړو نو په یو څاروي کې مختلف نیتونه کول جهتونو اعتبار سره دا جایز دي. خو دا چې کله په څاروي کې د دوو نه زیات که دوه کسان یا د دې نه زیات شریکان شوي، کو یو انسان ځان له په ځان له څاروی واخلي، پوره څاروی ځان له قربانۍ له واغستو او د دا نیت وکړو چې یاره چونکې اوبه پکې خو شریکول جایز دي نو په یو حصه کې به یې د قربانۍ نیت وکړم، په یو کې به د عقیقې نیت وکړم او په بله حصه کې به د نفلي قربانۍ نیت وکړم، په بله کې به د منښت نیت وکړم. اوس داسې نیتونه او داسې شرکت جایز نه دی چې ځان له د قربانۍ دپاره څاروی اخیستی دی نو دکه به صرف او صرف د قربانۍ نه ګڼلی کېږي. دې کې بیا د عقیقې نیت یا د منښت نیت دا نیتونه به دې کې جایز نه دي. دوه کسان یا زیاتو کسانو په یو څاروي کې شرکت کړی دی، یو کس وایي زما پکې د قربانۍ نیت دی، بل پکې د عقیقې نیت وکړي، داسې نیتونه بیا جایز دي، داسې قرباني بالکل جایز دی. دریم صورت دا دی چې کله تا سره کسان شریک شو، په شرکت سره یو څاروی م واغستو نو تا پکې د قربانۍ